इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई व असबतल वजद ख़त्त इब्रतिन वतनन मिस्लल बहार अला खद्दिक वल अलमी नअम सरा तैफ मन अहवा फअर्रक़नी वल हुब्बु यअतरिदुल लज़्ज़ात बिल अलमी या लाइमी फिल हवल उज़री मअज़िरतन मिन्नी इलैका वलौ अनसफ़्त लं तलुमी अदत का हाली वला सिर्री बिमुस्ततिरिन अनिल वशात वला दाई बिमुनहसिमी महस्तनिल नुस्ह लाकिन लस्तु अस्मअहु इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़्ज़ाल फ़ी सममी। फरमाई व असबतल वजद और राख को अलवजद तइशक गम राइख कल ख़त्त इब्रतिन दो ऊख को दो खतुना व द्वनन और द कमज़ोरतिया द्वना माना कि बंदर डी कमज़ोर ही द तार पशान अगर दो खतुन संग दी मिसलल बहारे पशान द ज़ियाड़ गुल अला खद्दे का स्ताप अनंगो बाने स्ताप रुखसार वल अनमी और पशान द अनम माना द वनी सुर गुल या वन द चिस्र सुर गुलुनी भी पारबो के अगेता अनम वई पशान द वने द सुरो गुलुनो असबत माना राखिल दी साबितवल दी और मतलब इदाशो द इश्क गम दो खतून रा पैदा करल अगर दो खतून चागद ऊख को दी वदनन और द कमज़ोर त्यादी नो असबता ना मालूम दे बाब इफ़आल दे और सबत यसबतु वजदुन वजद यजदु वजदन द इश्क और द मोहब्बत गम तवाई चिदे मस्तर वजूद राशि वजद यजदु वजूदन न मौजूद के दिल तवाई और चिदे मस्तर वजदान राशि बदाग़ी माना मुंदली और चिदाग़ी मस्तर वजदुन राशि न माना द इश्क व द मोहब्बत गम दे और दे मस्तर चे मौजदतन राशि मौजदतन बदाग़ी माना गम और गुस्सा और चे मस्तर जिदतुन राशि दाग़े माना मालदार के दिल और गनादा चे मस्तर विजादतुन राशि तो दाग़े माना दा यो हदीस मुंदल और दाग़े इजाज़त गस्तल चे यो हदीस भी दचाए शेख ना वही दे हदीस बाता इजाज़त रखा या किताब भी और दाग़े इजाज़त वाक़ दाग़े त विजादा वही नदल तदे वजदा यजदु वजदन मस्तर वजदुन दे और द वजदुन माना द मोहब्बत गम दे और ख़त्त दो ख़ता ख़त्त यख़ुत्तु नसर यंसुरु ख़त राख कोलु तवेले शी और दो हुकमाओ पर निज़बान ख़त मालहु तूलुन फ़क़त अगेता वही सतह मालहु तूलुन व अर्ज़ुन
جسم ما له طول وعرض وعمق هغې ته جسم وایي د هدایت الحکمت په رڼا کې. نو دوه خطونه دي عبرت و دونن. دا دونن کې دو توجیه دي. یو دا چې دا دونن عطف دی په عبرتن باندې. نو یو خط د اوښکو دی هغه دوه دي خو هغه یو حساب چې ځکه یو شان دي. دونن بل خط دی او د دونن معنا دا شوه چې زه داسې کمزوری شوی یم لکه د تار په شان، داسې کمزوری شوی یم لکه د خط په شان. دا د په عبرتن باندې عطف شو. نو دا داسې شوه لکه متنبي او شاعر ویلی دی وایي فلو ان ما بي من ضنن وصبابة على جمل لم يدخل النار کافر. وایي ما باندې چې کومه کمزورتیا ده د عشق د وجې نه چې زه ډېر کمزوری شوی او نری شوی یم، نو که دا په اوښ باندې شوی وی نو اوښ به دومره نری شوی وی چې تار به ترې جوړ شوی وی، او چې تار ته جوړ شوی دی نو بیا به د تار په شان باندې په ستنه کې د ستنې په سوري کې به ته نو چې هغه تللی وی نو لم يدخل النار کافرو. ځکه الله تعالی وایي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، دی جنت ته نشي تللی تر دې پورې حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، لکه اوښ چې د ستنې په سوري کې لاړ شي. که زما دا غم او زما دا کمزورتیا په اوښ باندې وی نو اوښ به دومره نری شوی وی لکه د تار. نو د جمل یو معنا اوښ دی، د جمل بله معنا رسای ده. هغه رسای چې په کومه رسای باندې کښتۍ تړلی شي. نو یو معنا یې دا ده چې دا دونن عطف دی په عبرتن باندې، او بله توجیه دا ده چې دا دونن عطف دی په خطې باندې. نو معنا دا ده چې دا خطونه دوه خطونه دي، دا د اوښکې دي، د دوه سترګو نه دوه خطه راوتي دي، او دا دونن دا په خطې باندې عطف دی. نو معنا دا ده را پیدا کړه غم دوه خطونه چې هغه اوښکې دي، او را پیدا کړه غم د عشق دونن په ما کې کمزورتیا، زه یې دومره کمزوره کړم چې حد نه زیات. نو بیا به په خطې باندې عطف شي. او عبرتن عبر یعبر نصره او عبر یعبر سمعه، معنا یې ده د اوښکو راتلل او د اوښکو بایدل. او دویمه معنا یې ده عبر یعبر تیریدل، تیریدلو ته هم وایي عبر یعبر. عبرة الماء الجاري من العين، چې د سترګو نه کومې اوبه بهیږي هغې ته وایي. او دونن د باب سمع نه ده، دونیه یضنا، او معنا یې ده الهزال، ډېره کمزورتیا چې بنده ډېر کمزوری شي، ضعیفه شي. او مثل البهار، پشان د بهار، د بهار په باره کې لیدل کی ورد اصفر ينبت في اول الربيع، د سپرلی په شروع کې یو زیړ ګل پیدا کیږي، لکه موږ به ورته داسې ووایو نور پرست، د نور پرست په شان زیړ ګل. نو د زیړ ګل په شان رنګ د زیړ شه. او علا خدیک، خدین چې دی نو اننګو ته وایي. خد یخد معنا یې ده د خد یخد معنا کنستل دي، لکه څوک کویې کني یا څوک په غر کې غار کني، نو هغې ته خد یخد وایي. او اننګو ته هم وایي چې فارسی کې ورته رخسار وایي. رخسار پہ ڈالی ہوئی کہ گیسوئی شباسا، کیا شان خدا ہے جعل اللیل لباسا. عجیب شعر ویلے د شاعر پشان د زیړ ګل ستا په رخسار باندې، په دواړو رخسارونو باندې
والعنمی او عنم یو سره ونه ده چې د هغې ګلونه هم سرې پاڼې هم سرې وي ګلونه هم سرې نو په شان د سور ګل او په شان د سرې ونې د پاڼو دی سره ونه ده پاڼې هم سرې وي مونږ خو په افریقا کې اوسو د افریقې په ځنګلو کې عجیبه عجیبه ونې داسې ونې چې لس کسه پنځلس کسه ترې هم لاس نشي چاپېرولی نو داسې ونې پکې ومې چې تکې سرې ونې وي نو په شان د هغه سرې ونې چې پاڼې هم سرې وي او ګلونه هم سره وي اوس دې کې یو توجه دا ده چې دا تشبیه چې د زیړ ګل په شان او د سور ګل په شان او د سرې ونې په شان یو توجه پکې دا ده چې دا د دواړه د اوښکو دپاره تشبیه ده یعنی اوښکې کله زیړې شي او کله چې ډېر وجاړم نو هغه اوښکې د وینو د وجو نه سرې شي نو اوښکې کله زیړې او کله سرې او دویمه توجه پکې دا ده چې دا زیړ ګل دا مشبه به دی د رخسار دپاره یعنی اننګي مې او مخ مې داسې زیړ شو لکه د زیړ ګل په شان او دا عنم دا مشبه به دی د اوښکو اوښکې سرې دي او مخ زیړ دی نو یو توجه دا ده چې دا دواړه تشبیه د اوښکو دي اوښکې کله زیړې او کله سرې او دویمه توجه پکې دا ده چې دا دواړه یو د اوښکو سره لګي او یو د رخسار سره لګي نو رخسار زیړ دی او اوښکې سرې دي او دا مې وویل چې خد یخدو د دې معنا کنستل دي او کېدای شي چې د رخسار ته خدون ځکه وایي چې د خدون معنا کنستل دي نو په دې کې تنبیه راکوي او خبرداری راکوي چې په دې مجازي عشق کې په انانګو او په رخسار باندې ډېر مه عاشق کېږه څه موده پس به دا داسې شي چې اوبه کنستی شي دا به په ښکته لاړ شي داسې لکه چې چا کنستي چې بوډا شي دویم شاعر ورپسې دی نو عنم مې درته وویل چې عنم دغه ته وایي هغه سرې ونې ته وایي چې شجر احمر لین الاغصار او ګلونه هم سره وي فارسی کې شاعر وای خونی قتیل بے سر و ساما بدست خویش مالی دعا نگار حنارا بها نساخت وای نکری دی با نکری دی په حقیقت کې دا د عاشق د زړه وینې په لاسو لګولي دي ورپسې وای نعم سرا طیف من اهوا فارقني والحب يعترض اللذات بالألم نعم او نعم د تصدیق د پاره راځي که مخکې اثبات وي نو د اثبات تصدیق کوي که مخکې نفي نو د نفي تصدیق کوي او بلا د اثبات منفي د پاره راځي چې مخکې منفي نو هغه به ثابت یعنی سرا طیف من اهوا فارقني سرا را تیر شو طیف من اهوا خیال د هغه چا چې زه ورسره محبت کوم چا چې زه چا سره چې زه مینه کوم نو د هغه خیال تیریږي را تیریږي بیا بیا زما زړه ته راځي د شپې او د ورځې فارقني نو زه بې خوبه کړم فارقني نو زه په شوګیره کې کړم زما نه خوب وتښتېدو او بیا بیا دا خیال راځي آیا تیرا خیال تو آتا رہا گیا
हर नक्श माँ सिवा को मिटाता चला गया, आया तेरा ख्याल तो आता चला गया, और हर नक्श माँ सिवा को मिटाता चला गया। बिया बिया स्तादा ख्याल राजी। अब यो बल शायर यो ख्याल बन के रहूँगा तेरे ख्याल में, अब तेरी कसम नहीं रहना मुझे मकानों में। बिया बिया स्तादा ख्याल राजी। जब से मिली है मुझको तसव्वुर की रोशनी, देखे बग़ैर आपको पहचानता हूँ मैं। बिया बिया दा ख्याल राजी। और दिन वही दिन है, शब वही शब है, जो तेरे ख्याल में गुजर जाए। वही नअम आओ सरा तेरीगी रा तीरीगी, ख्याल द अगचा चज़व सर मीन सातम, फ़अर्रक़नी नज़ी पुशु गिरा के कलम, ज़े बेखूब अकरम खूब रानो तख्तीत। वल्हुब्बु यअतरिज़ु लज़्ज़ात बिलअलमी, और महब्बत मन कवी लज़्ज़तुन लरा बिलअलमी द दर्दुन द वजना, द दर्द द वजना महब्बत अगर लज़्ज़त और ख्वंदुन मनी की, ख्वन पसशी की नी ज़का हर वक्त बलचा पर ख्याल की भी। दा बुजुर्गान को मूंगा बाजी लीदी दी कि दोमरा कबा डोड़ाई खुरी लका यौ चपाते ची वही के ना हिंदुस्तान यौ चपाते पखाई अगदासी चे यौन वाले बती मूंगा उता से जोड़ो को ना यौ चपाते बे निम फाड़ो और रंग बेदा से सुर स्पिनो चे बंदा बवी चे दे द कम जायना दा रूहानियत और दा रंग द कम जायना रागले दे नो दा इश्क और दा मोहब्बत तो वजन खुराकू न कम शी। नअम दा खुमा तासु तहुए चे दा मा कबल तस्दीक द पारा राजी। हल अतैत इंदी चे पर जवाब की राशि नअम हज़रा गलम, हल लम तअतिनी नवे रागले नअम आओ नुमरा गले, मा कबल की नफ़ी वी नफ़ी, मा कबल के इसबात भी नअम ने इसबात त पारशा। और बला अलस्तु बिरब्बिकुम, आया जस्ता सुरब नेम, कालू बला बल्कि ये, अगर मनफी मुस्बत उगर दे दो बला बल्कि ये। और सरा यसरी दशपीत लोतवाई, दशपे दा ख्याल जी और राजी दज़का व तसरा इस्तेमाल है, ज़का दशपे ख्यालात डेर राजी दरज बंद पर कारून की भी। और त्वैफ ख्यालात तवेलिशी त्वाफ व यतूफ़ो नसरयन सरो तवाफ़ को तवेलिशी, और तवाफ़ ब्या ब्या की दगा से दा ख्याल ब्या राजी क बंदे दफ़ की नो ब्या का ख्याल रागी क बंदे लिरी की नो ब्या राशी। आहवा तेर शबे दे हविया यहवा महब्बत कुल। फ़अर्रक़नी यानी लम्मा जा अल ख़याल फ़अर्रक़नी, चकल ख्याल राशि तसव्वुर राशि, फ़अर्रक़नी नो अरक़ यअरक़ु मुजरद राजी और बाबी तफ़ईल ले नज़े दो खूब न को यस्तम खूब रान लरे को। हो पशर के मुंगा ढेर द अरबी अशार दलता नकल कड़ी दी प्याचे शर तासो इंशाअल्लाह गोरें अगड़ी गुदा शर दा तकरीबन बेजिल देम द ओ सौ सफ़ोन ज़्यादते द्वेम जिल्दुम द ओ सौ सफ़ोन ज़्यादते। और बाज़ तालिबान वेली दी कि मुंगा ता ग्रान दा न मंगा द मुंग यौ दोस्त से उकड़ो कि द गैद नाजिम से बेरा वाड़ियो नाजिम से बे खरसई द मुंग पर किसी निश्ते नो मंगा द मुंग यौ दोस्त आगे सलोर 100 रुपये कीमत कम को तो क तालिबान यखली नो द 200 पदायबा गई तो 500 इंशाअल्लाह मिलावी पर मंगा हुए कि अर्जा नशी कि तालिबान होता तो फ़ायदा रसी हो बोझ पचानी। नअम सरा त्वैफ मन अहवा, आओ तेर रा तेर शा ख्याल दहगा चा कि जवा सर महब्बत सातम, फ़अर्रक़नी नज़े बेखूब अकड़म। वल्हुब्बु और मोहब्बत यअतरिज़ु एतराज़ अरज़ा यअरिज़ु पेश के दुल तवेलशी
عرض یعرضو پیش کول، او چې د عرض یعرضو نشي نو هغه کتاب په چا باندې پیش کول دي. عرض الکتاب کتاب پیش کوي یعنی زبانی وي، نو خیر عرض یعرضو پیش کول ته وایي. او اعتراض دا وای فلان کې په فلان کې باندې اعتراض وکړو دا غي جواب وکړو. نو د اعتراض تعریف خلق کوي التقدم الى البحث، بحث ته مخکې کېدل چې یو بنده بحث ته ځان مخکې کی. نو د اعتراض معنا دلته دا یحول من کول، نو محبت من کوي لذتون لرا، لذات لذتون جمع ده، او لذتون لذ یلذ سمع یسمع، او ضرب یضرب نوم راځي لذت او خوند ته وایي، او علم درد ته وایي، درد درد دل درد آشنا جانے، اور درد بے درد درد جا درد بے درد درد کیا جانے. وای درد خو پاسو پی پوهېږي چې د درد نه آشنا وي، چې د درد نه څوک آشنا نه وي نو هغه ته څه پته لري چې درد څه دی. علم یعلم سمع یسمع ناراضي درد علم درد ته وایي. اور بلبل کو دیا ساز تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. یا وای دا غم مشکل ہو نو دا انسان تور کو ځکه د دین د غم د وجه نه به دی در په در باندې ګرځي او اصلاح به کوي. نو محبت منع کوي لذتونو لره، منع کوي خوندونو لره، بالعلم بسبب العلم د درد د وجه نه. خبر پسې وای ویا لائمی فی الهوى العذری معذرة منی الیک ولو انصفت لم تلمی. یا لائمی اے زما ملامت کون کیا، فی الهوى العذری پاغ محبت کے، العذری چې هغه د بني عذر قبیله محبت ته، چې هغه په محبت هغه قبیله په محبت کې مشهوره وه، د یمن قبیله وه. نو ملامت کې ما په هغه محبت کې چې هغه محبت ډیر زیات دی، هغه محبت ډیر سخت دی، او داسې محبت دی لکه د بني عذر قبیله هغه محبت چې دی. نو بني عذر د یمن قبیله وه، او دا غي سړی په محبت کې مشهور وو. وای دا اکثر عمر به د 13 کالو نه سیوا کېدو، بس غم به کو نو هارت اٹیک په پیراغه عمره بشو. د یو بني عذر قبیله د یو کس نه چا تپوس کو وی تاسو کې ولې دا محبت او دا مرګ ډیر دی؟ ناغوی فی قلوبنا رقة زمونږ زړونه نرم دي، وفي نسائنا جمال وعفة زمونږ په زنانو کې خوبصورتي ده او عفت او پاک دامني ده پکې. نو بس د دې وجه مونږ په محبت کې تړپېږو، مونږ په محبت کې چې نو بربادېږو. او د هغې باره کې ډېر اشعار دي چې بني عذر قبیله اسمعي ورته تللی او اسمعي چا شعر لیکلی او هغې د لاندې بل شاعر ولیکه، بیا بل شاعر ولیکه، نو هغه ټول په شرح کې مونږ نقل کړي دي. نو خیر یو معنا یې دا ده ای زما ملامت کوونکیه په هغه محبت کې چې هغه ډېر سخت دی د بني عذره په شان. معذرة زما صفائی قبول کا، زه خپل صفائی بیانوم، زه خپل عذر بیانوم، هغه عذر زما قبول کا. منی زما د طرفه، الیکا ستا په مخ کې، ولو انصفت او کچرتا انصاف کړی وی، لم تلومی نو زه به دې نه مې ملامت کړی، خو ته ما ځکه ملامت کې چې ته انصاف نه کې، ما مه ملامته کوه، زه په دې کې مجبوره یم. نو یا لائمی دا یا خو د ندا دپاره راځي، د بعید دپاره راځي، کله د قریب دپاره هم راشي. لائم لام یلوم
ملامت کولو ته وایي. او هوا خو بیا بیا تیر شو. العذري د دې یو معنا به بیان کړه. عذري عذر يعذر عذر قبلولو ته وایي چې څوک عذر وکړي صفائی بیان کی هغه څوک قبول کی او معافي کی نو دې ته وایي عذر. عذر قبلول ته وایي عذر يعذر. او معذرة یعنی اقبل معذرة قبول کا زما معذرت. اقبل یا تقبل معذرة قبول کا زما معذرت او صفائی. یا معذرتن کسی نے بیا خبر شي هذه معذرتن دا زما صفائی دا زما معذرت ته هغه قبول کا. دا هو العذري یو معنا دا چې تاسو واورېده چې هغه محبت چې هغه د بني عذره قبیلې دی. او دویمه معنا دا ده چې د عذري معنا ما يعذر صاحبه چې په هغې کې هغه عاشق معذوره ګڼلی شي نو هغه محبت چې هغه عذري دی یعنی په هغې کې زه مجبوره یم او زه پکې معذوره یم. ما ته معذوره او مجبوره وګڼه زه بې اختیار یم د اختیار نه مې وتې ده خبره. نو د عذري دویمه معنا ده بې اختیاره معذور یم زه. او د عذري درېمه معنا دا ده چې د هوا معنا ده المهوي المحبوب. او د عذري معنا ده الجمیل یا لائمی فی المحبوب الجمیل. اے زما ملامته کوونکیا د هغه محبوب په باره کې چې هغه جمیل او خوبصورته دی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك الجميل لقد نور البشر من وجهك الجميل لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر مشهور اشعار. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان رضی اللہ عنہ اشعار دی. او بعض خلق د دې انکار کوي وایي دا د هغه اشعار نه دي. نو موږ په خپله شرح کې حوالې نقل کړي دي چې په کومه مخطوطه کې دا اشعار د حسان ابن ثابت موجود دي. او په دې باندې خلق اشکال کوي دا هغه اشکال جواب او اعتراض جواب هم هلته کړی دی. نو درېیمه معنا دا ده ای زما ملامته کوونکیا د هغه محبوب په باره کې چې هغه محبوب جمیل او خوبصورت دی. معذرتن تقبل معذرتن منی زما د طرفه الیکا ستا په مخ کې تا وتا. او یو معنا دا ده بله معنا دا ده چې وړومبی معنا د هغې خلاصه دا ده. دا وړومبی معنا چې ما بیان کړه خلاصه دا شوه تقبل معذرة صادرة مني واصلة إليك چې زمانه ظاهره شوه او تا ته ورسېده. او دویمه معنا دا ده چې معذرة مني صفائی بیانوم زه د خپل طرفه او إليك تبعد عندي. دا إليك اسم فعل او اسم فعل په معنا ده تبعد لرې شه زمانه ما مه ملامته کوه زه ستا هغه ملامتیا نه منم. ولو انصفت او که چېرې تا انصاف کړی وی مخکې تیر دی. انصاف معنا خو انصاف کول دي. انصاف ورته وایي پښتو کې هم وایي فلان کې ډېر انصاف والا دی. او مجرد راځي د ضربه نصف ینصف هذا نصرنا نصف ينصف نیمه نیمه مطلب دا دی چې د چا نیمه حصه یې راوله ورکړي انصاف وشو. نیمه د یو له ورکړه نیمه د بل له ورکړه. نو که چېرې تا انصاف کړی وی او لود لانتفاء الثاني لانتفاء الاول وړومبی نشته نو دویم هم نشته.
کچره ته راغلی وې نو ما به در باندې چای څکولې وه خو ته رانلې نو چای مې در باندې ونه څکوله انتفاع الثاني لاجل انتفاع الاول دې دپاره لو راځي لم تلمی نو تا به زه نه ملامته کړی لکه مخکې لامه یلومو تیر شو ملامته کولو ته ویل او د حضرت عایشې په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې حضرت عایشې هغه شعر نقل کړی دی لؤما زلیخا لو رأین جبینه لآثرن بالقطع القلوب علی الید کچره د زلیخې ملامته کوونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جبین مبارک او مخ مبارک لیدلی وی لآثرن بالقطع القلوب علی الید نو په زایدو لاسونو باندې به زړونه کټ کړي وو یعنې زړه به یې بایللی وو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې به یې زړه بایللی وو قطعنا ایدیهن راځي کله په سوره یوسف کې لاسونه کټ کړل هغه زنانو چې یوسف علیه السلام یې ولیده بعض دا ماډرن خلک چې دي که نه دا نوي هغوی دا ترجمه کوي وقطعن ایدیهن عن اکل الثمرات هغوی وایي دا لاسونه را بند کړه لاسونه یې پرې کړل یعنې را بند یې کړه د خوراک نه هغه میوې خوړې که نه میوې خوراک یې بند کړه هغه ته یې کتل شروع کړه چې دا کوم ځای نه فرشته راغله بعضو دا معنا کړې ده مفسرین دا معنا نه بیانوي مخکې معنا یې بیانوي قطعن ایدیهن لاسونه یې غوڅ کړه نو فرمای ولو انصفت لم تلمی که انصاف دې کړی وی نو ملامته کوم زه به دې نو ملامته کړی خو ته انصاف کې نه کې نو ځکه دې زه ملامته کوم ورپسې وای عادت که حالي ولا سري بمستتر عن الغشاة ولا دائي بمنحسم عادت که حالي ورسېده تا ته عدا یعدو تجاوز کول او رسیدلو ته وایي چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته ورسي یو شی د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو عادت که حالي ورسېد تا ته حالي زما حالت اوس پټ نه دی تا ته ورسېدو یعنې عادت الیک حالي او دویمه معنا یې دا ده چې عادت خودی شي او ته زما پشان شي الله دې زما پشان کا نو بیا به تا ته بیا به تا ته معلومه شي چې جړه پکار ده او که نه بیا به تا ته پته ولګي تا ته به معلومه شي چې د شپې عبادت پکار دی او که نه نو الله دې وکړي چې ته زما پشان شي نو بیا به دعا شي یا دعا یا بد دعا خو په ظاهره خو دعا ده نو عادت که حالي زما دا حالت تا ته ورسي ولا سري بمستتر او نه د زما راز پټېدونکی چې کوم راز دی نو هغه پټ نه شو لکه اکثرو چې کوم عابدان و عبادت به کو د شپې نو هغوی د شپې په دې اخري وخت کې به اوده شو آرام به وکړو لږ وخت کې چې څوک بعض صوفیان برال الامیان جمعه ته وی به یاره دا زمونږ مولوي صاحب خواصه مشهور دی اوس د بانګ وخت دی او دی اوده دی پکې نه هغه به د بانګ وخت کې اوده نو مخکې به ډېر عبادت کړو آرام به کو هغه وخت کې لږ آرام به کو او حالت به خپل پټو لکه په حدیث کې راځي چې د داوود علیه السلام عبادت د ټولو نه غوره ده هغه به نیمه شپه خوب کو او بیا یو ثلث به عبادت کو او بیا به یو سدس بیا خوب کو بیا به وده شو لکه فرض به لکه چې مونږ فرض کو چې شپږ ګنټې وې نو په هغه شپږو ګنټو کې به 3 ګنټې خوب وکړو فرض کوي او 2 ګنټې به عبادت وکړو او بیا به 1 ګنټه آرام وکړو د هغه آرام نه به عبادت په پټ شو
او د هغې وجه نه چې آرام وشي نو بیا د هغې نه وروستو په بنده کې نشاط پیدا شي او چستی پیدا شي او بیا د ورځې هغه کار ښه کولی شي. نو فرمایي عادت که حالي ورسې ستانه نورو خلکو ته یا ورسې تا ته زما حالت او زما هغه راز پټ پاتې نه شو. عین الوشات د چغل خورو نه، وشات د واشي جمع ده، لکه نحات د ناحي جمع ده. چغل خور ته وایي چې چغلي کوي، د یو خبره چې بل ته رسوي د فساد او د خرابۍ په نیت باندې نو هغې ته وایي چغلي او هغې ته وایي وشي. او د وشي خپله معنا ده ښایسته کول، پالش لګول. چې کوم سړی د فساد دپاره د خرابۍ دپاره بل ته خبره رسوي پالش پې لګوي، چې پالش پې ولګوي نو فساد پیدا کی، جګړه پیدا کی او په منځ کې دوه کسان وجنګوي. عین الوشات د چغل خورو نه. ولا دائی بمنحسبی، او نه د زما مرض جوړېدونکی، زما مرض ختمېدونکی او جوړېدونکی نه دی، بلکې دا مرض خو تر اخره پورې به وي، تر مرګه پورې به وي. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، دا الله تعالی عبادت کو تر مرګه پورې، تر دې پورې چې هغه یقیني شی راشي، یعنی هغه مرګ دی. فرمایي عادت عدا یعدو تیرېدلو ته وایي، عدا یعدو باب النصره دی او د کله د باب السمعین هم راځي. او کاف یعنی الیکا یا منکا، نو الی محذوف دی یا من محذوف دی. لکه واختار موسی قومه یعنی من قومه، هلته من محذوف دی. او حالی زما حالت، حال څه ته وایي؟ نو حال د صرفیینو د نحویینو په نسبت باندې حال هغې ته وایي چې د ماضي اخري حصه، د ماضي اخري حصه او د مستقبل اوله حصه دې ته حال وایي. لکه دا زه چې خبره کوم نو دا حال دی. او حال د نحویینو په نسبت باندې ما یبین هیئة الفاعل او المفعول به، چې د فاعل یا د مفعول به یا کله د مبتدا حالت بیان کی دا هغې ته حال وایي. او حال د فلسفیانو په نسبت باندې کیفیت غیر راسخه، هغه کیفیت ته وایي چې هغه راسخ او مضبوط نه وي. او ملکه هغه کیفیت ته وایي چې هغه بل مضبوط وي، هغې ته کې حال هغې ته چې دنو ملکه وایي. لکه څوک په میراث کې ماهر نه وي او د هغه نه پوښتنه وکړي چې پلار پاتې شو، مور پاتې شوه، فلانکی پاتې شو، نو هغه وایي بس دا ولیکه، نو د هغې نه وروسته به زه جواب درکړم. او چې څوک ماهر وي نو هغه وخت کې هغه به وایي پلار دی، مور ده، زامنې دي، فلانکی دی، نو هغه به وایي د ذهن ته به مسله راځي، ځکه راسخه ده، مضبوطه ده په زړه کې، نو هغې ته حال وایي. او د صوفیو په نسبت باندې حال هغې ته وایي چې هغه کله کله په بنده باندې حالت راشي، لکه کله د غم حالت راشي، کله د خوشحالۍ حالت راشي، کله زړه تنګ وي، کله زړه خوشحال، کله چې دنه په زړه کې وسعت وي، فراخي وي، نو هغې ته هغې حال وایي. او چې مضبوط شي، کم حالت کله مضبوط شي نو هغې ته هغې مقام وایي. مضبوط حالت ته مقام وایي، چې کله کله راځي نو هغې ته حال وایي. نو دلته د حال نه مراد ده د انسان هغه حالت، زما حالت. حال یحولو ګرځېدلو ته وایي. ولا سری، سر راز ته وایي. چې د نصر راشي، سر یسرو نو خوشحالولو ته وایي. سر یسرو
خوشالېدل او خوشالول. او چې د باب سمع راشي سر یسر نو د هغې معنا ده نوم کې نامه کې چې درد پیدا شي، دا خېټه چې کوم نامه ده په دې کې چې درد پیدا شي دې ته وایي. مستتر ستر یسترو، ستر یسترو معنا پټول دي، مستتر معنا پټېدونکی. اور وشات، وشات ته واشي جمع ده، د وشا یشي نه دی، ضرب یضربو. د وشا یشي معنا ده نقش و نگار کول او ښایسته کول. نو ما تاسو ته ووایي چې څوک چغلي کوي نو په هغه خبره باندې پالش ولګوي چې جګړه پیدا کړي او خراب فساد پیدا کړي. نو دا هغه شی ده چې هغې ته نمیمه وایي، او نمیمه ده نم ینمو، د هغې معنا هم خوبصورته کول او ښایسته کول دي. نو د چغلی ښه تعریف علما دا کوي، وایي نقل الحدیث بقصد الخبیث، خبره نقل کوي خو په خراب نیت باندې. نقل الحدیث بقصد الخبیث دې ته وایي چغلي. د غیبت ښه تعریف چا کړی دی، وایي ذکر العیب فی حالت الغیب. څه ته وایي غیبت؟ ذکر العیب فی حالت الغیب، د غایبانه د چا عیبونه ذکر کول چې فلان کې داسې دی او فلان کې هغسې دی، هغې ته غیبت وایي. عین الوشات د چغل خورونه. ولا دائی، دا ایداء سمع یسمعو، بیماره کېدلو ته ویل شي. دا اور دوا، لکل دا ان دوا د هر بیماری دپاره وایي دوايي وي. اور منحسم د دې مجرد راځي حسم یحسم ضرب یضرب. حسم یحسم د دې معنا ده پرې کول، کټ کول او بندول، بندېدونکی، ختمېدونکی او جوړېدونکی نه دی. حسم داغ ورکولو ته هم وایي. حسم یحسم داغ ورکول، نو چې داغ ورکوي نو د دې وجه داغ ورکوي چې وینه ختمه شي، چې داغ یې ورکو نو وینه ختمه شوه. وایي محستن النصح لكن لست اسمعه ان المحب عن العزال في صممي. محستن النصح، تا خالص نصیحت ما ته وکړو لیکن زه هغه نصیحت ناورم، ځکه چې عاشق شوي عن العزال، د ملامت کرونه، د ملامت کوونکو نه، فی صممي بالکل کوڼ وي، په کوڼوالي کې ډوب وي. فی صممي وي چې دا کوڼوالی د هغه نه ګیر چاپېره دی، نو بالکل کوڼ وي. نو تا خو ښه نصیحت ما ته وکړو خو زه بالکل ناورم، ځکه عاشقان نصیحتونه ناوري. نو د دې تشریح به بیا وکړو. اوس به دا 15 منټه انشاءالله سرایي ووایو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. باب معرفة الفروض ومستحقيها. پیژندل د هغه حصو چې کوم مقرر شوي دي. د فرض ډېرې معنی راځي. یو معنا ده مقرر شوي حصې، او د هغې مستحق څوک څوک دي په هغې کې دا باب دی. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6. کمی حصے چې مقرر دي د الله تعالی په کتاب کې 6 ناغه شپږ دي، یعنی بعضې حصې خو په اجماع باندې مقرر دي، لکه په عول کې به د هغې راځي، لیکن چې په کتاب الله کې کمی مقرر دي نو شپږ دي. نصف، ربع، ثمن، دې ته قسم اول وایي. ثلثین، ثلث، سدس، دې ته قسم ثاني وایي. ربع، ثمن، نصف، ربع، ثمن او ثلثین، 2 ثلثه، 1 ثلث او سدس. نصف لکه په څلورو کې 2،
ربع لکه په څلورو کې یو، ثمن لکه په اتو کې یو، ثلثین لکه په شپږو کې څلور، ثلث لکه په شپږو کې دوه، سدس لکه په شپږو کې یو. على التضعیف والتنصیف، على التضعیف په دوچن کولو سره، والتنصیف او په نیمولو سره. مطلب دا دی چې دا ثمن نه واخله، نو ثمن پاتو کې یو دی، نو چې دا دوچن کې دوه، نو ربع به ته جوړه شي. چې دا ربع دوه دي، چې دا دوچن کې نو څلور، نو دا به نصف ته جوړ شي د اتو. نو ثمن د اتوی، ثمن د اتو یوه ده، چې هغه یو دی ډبل کو نو دوه ربع ته جوړه شه، چې هغه دوه دی ډبل کړو څلور، نو نصف ته جوړ شو د اتو. همدغسې ثلثین او ثلث او سدس، لکه سدس په شپږو کې یو دی، نو چې یو دوچن شو دوه شو، نو ثلث ته جوړ شو. او چې هغه دوه دوچن شو څلور شو، نو څلور ثلثین شو، د شپږو په نسبت باندې د شپږو لپاره څلور ثلثین دي. نو دا هغه تضعیف دی. همدغسې تنصیف دی، نو تنصیف هم دغسې دی، لکه څلور نصف دی د اتو دپاره، نو چې هغه نیم شو، نو چې څلور نیم شو دوه ته جوړ شو، نو دا دوه ربع شوه. چې هغه دوه نیم شو یو شو، نو هغه یو نو ثمن جوړ شو. همدغسې ثلثین او ثلث او سدس کې هم شپږمه یو ده، نو چې یو د ډبل کو نو دوه شو، نو ثلث ته جوړ شو. چې هغه دوه ډبل شو، نو ثلثین ته جوړ شو. او چې دغسې نیمه یې، نو بیا به ته څلور ثلثین دي، چې نیم دې کړو نو دوه شو، ثلث ته جوړ شو. او چې دوه دې نیم کړو یو شو، نو سدس ته جوړ شو. واصحاب هذه السهام 12 نفرا، او د دې حصو خاوندان څلور شخص دي. نفرن په معنا د شخصت ده، نفر خو جماعت ته وایي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، چې کوم جماعت لاړ شي. لیکن مصنف اصلي کې خدای افغان ہے، اور دې وجه هغه وایي څو نفر راغلل، تاسو څو نفر یې؟ نو د افغانستان ژبه استعمال کړې ده، او په عربی کې استعمالیږي. 4 من الرجال، او هغه څوک دي پلار دی، څلور رجال دي، پلار نیکو. الجد الصحیح، جد صحیح څوک دی؟ ابو الاب، هغې ته جد صحیح وایي. د مور پلار هغې ته جد فاسد وایي. و ان علا، اگر چې پورته وي. والاخ لام، او اخ اخیافي دی. والزوج، او خاوند دی. و8 من النساء، او اتو من النساء زنانه دي، او غدي الزوجة یو. والبنت دوا، وبنت الابن نصای، وإن سفلت. والأخت لأب وأم، او أخت عياني چې د مور پلار نه. والأخت لأب، او أخت علاتي. والأخت لأم، او خور اخیافي. والأم، او مور. والجدة الصحيحة، او جده صحیحه. او جده صحیحه هغه ده چې د دې نسبت مړي ته وکړي، نو جد فاسد پکې نه راځي. جد فاسد چې هغې ته نانا وایي، د مور پلار پکې نه راځي. نو لکه د مور د پلار مور، هغه جده فاسده شوه، ځکه چې ابو الام پکې راغی. نو لکه جده صحیحه بسي ام الام ده، او ام الاب ده، او ام اب الاب ده، او ام الاب ده. دا ټول صحیح دي. هر چې پلار دی، نو د هغه دپاره 3 حالات دي. الفرض المطلق، یو فرضیت دی. المطلق خالص، چې په هغې کې عصبه شامل نه وي، عصوبت نه وي.
او هغه سدس دی او دا سدس هغه ته رسي مع الابن او ابن الابن چې څوک وفات شو زوی پاتې شو پلار پاتې شو پلار لشپږمه ده باقي د زوی دي وإن سفل ابن ابن الابن والفرض والتعصيب معا او ذوي الفروض ده وعصبهم ده او دا بوي سره د لورنا یا د بنت الابن نه یعنی چې لور پاتې شو پلار پاتې شو د لور د پاره نصف شو د پلار د پاره سدس شو او غدو چې پاتې شو هغه هم د پلار دي او یا بنت الابن اگر چې لاندې وي والتعصيب والمحض او خالص عصبه ده وذلك عند عدم الولد وولد الابن او دا هغه وخت ده چې نه زوی شته ان نسشته اگر چې لاندې ده نو هر څه په پلار ته لکه واده نه ده کړی وفات شو پلار شته مور هم نشته نو هر څه به د پلار شي والجد الصحيح كالأب او چې کوم جد صحیح دی نو هغه د پلار په حکم کې دی لیکن په څلورو مسلو کې نه دی او څلور مسلې به مصنف وایي مونږ ذکر کوو په خپلو ځایونو کې ان شاء الله تعالی ويسقط الجد بالأب او جد ساقطیږي په پلار باندې چې پلار وي نو د نیکه هیڅ نشته لأن الأب أصل في قرابة الجد ځکه چې پلار اصل دی د نیکه په خپلوای کې مړی ته د نیکه نسبت چې مړی ته کېږي نو د پلار په وجه کېږي نو پلار اصل شو نو چې اصل موجود وي نو نیکه ته څه نه ملاویږي والجد الصحيح او جد صحیح هغه دی لا تدخل في نسبته إلى الميت چې هغه د هغه نسبت مړی ته کې نو مور پکې نه راځي نو چې ابو الام ده نو هغه صحیح نه ده هغه ته جد فاسد وای واما لاولاد الام او هر چې اخیافي دي نو هغه درې حالات دي شپږمه صدا چې یو وي او درېمه صدا د دوو یا د زیاتو د پاره فاین کانو اکثر فهم شرکاء فی الثلث قرآن کریم کې دي فصاعدا یعنی فتصاعد صاعدا نو تمخ کې خېجا په خطو باندې نه کو دوی کې درې کې سلوري دا غي مذکر او مؤنث برابر دي په تقسیم کې فهم شرکاء فی الثلث یعنی اخیافی رورتا او خورتا په برابر ملاويږي والاستحقاق په مستحق کېدو کې یعنی استحقاق د سدس ته یا استحقاق د ثلث ته په دې کې برابر دي او دریم حالت دا ده چې دای په ساقطیږي په ولد باندې او په ولد الابن باندې چې لور او زوی وي نو اخیافي ته نه ملاويږي اگر جلاندې دي وبالاب والجد بالاتفاق او په پلار او په نیکه باندې بالاتفاق اخیافي ساقط دي اخیافی ته بیا نه ملاویږي او د زوج د پاره دوه حالت دي نصف ده چې ولد او ولد الابن نبی لور یا زوی نبی نو د زوج د پاره نصف ده وان سفل یعنی ولد الابن او ربع ده سره د ولدنا یا د ولد الابن نا اگر چې لاندې وي اگر چې رستو وي نو کچره ولد یا ولد الابن وي نو بیا به زوج ته ربع ملاویږي څلورم به حصه